مسله چې ښځه خاوند د شپې په اول کې جماع وکړي یو ځای شي او غسل چې کوم دی نو هغه سهار کوي، نو ښه دا ده چې لږ وخت پس غسل وکړي. جماع پسې لږ وخت پس چې کوم د بدن ګرمي ده او رګونه چې کوم دی هغه ګرم شوي دي، بلډ سرکولیشن دا د وینې دوران دا چې کوم دی سوړ شي، بهتره دا ده چې دغه وخت کې غسل وکړی شي. خو که بالفرض دا غسل رستم شي نو ګناه پکې نشته، خو ښه خبره نه ده، بهترینه خبره نه ده، د مرګ او د ژوند څه پته نه لګي. نو د دې وجه نه ښه دا ده چې سړی په غسل وکړي په دغه کې. ښځه خاوند د یو بل عورت ته بغیر د ضرورت نه نشي کتی، خپل عورت ته هم سړی د بغیر د ضرورت نه نشي کتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمائی چې نبی علیہ ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورت نه دی لیدلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما عورت شرمګاه دا نه دی لیدلی. نو حیا دې کې پکار ده، سړی کوشش د دې خبرې کوي چې د یو بل په عورت باندې نظر نه اچوي. دا د دې سره چې کوم دی حافظه کمزوري کیږي، نسیان پیدا کیږي، هیرواله نظر کی کمی چې کوم دی نو راځي، بلا نقصانات دي. خپل عورت ته به هم بغیر د ضرورت نه سړی نه ګوري. خبره پوه